بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر بخښونکی مهربان دی. قدرمنو کتونکو تاسو به وګورئ چې مفتي صاحب سره مو بار بار پروګرامونه کوو. دې له وجې د هغې وجه دا د وجوهات دا دي چې خلک څه فایده ترلاسه کړي. ماشاءالله ډېر خلک چې کوم دي بار بار کمنټس هم کوي او په واتساپ باندې هم راځي چې نصر خان باید تاسو مولوي صاحب سره پروګرامونه وکړئ چې زموږ ورسره اصلاح وشي. نن چې کومه موضوع ده د دې حوالې سره د هغه کسان چې هغه د دوبۍ یا قطر په یورپ کې په هر پردیس کې دي 5 سال 6 سال تیروي د خپلو بیبیانو نه د خپلو مور پلور نه. مولوي صاحب د دې د حوالې سره تاسو ته یو بریفینګ کوي، یو پیغام در کوي چې کوم څه شریعت یې کوم څه اسلام یې په هغې حوالې سره تاسو خبرې چې آیا څومره پرې تاسو ته سفارې لاوډ ده، څومره پرې تاسو کولی شئ مولوي صاحب د نور تفسیر تاسو ضرور ووایئ او توجه سره ورته مهرباني وکړئ، تاسو ورته متوجه سره کښېنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نصیر بھائی زه د تاسو او د حقایق نیوز او تاسو څومره ملګري دي تاسو ټیم ولا ټولو شکریا ادا کوم، خصوصا د هغو ملګرو او د هغو ورونو څخه تاسو د بار کمنټس کوي او دا غوړي چې مو اسلام نه دین نه خبر شو او تاسو هغه کمنټس او هغه میسیجونو باندې عمل وکړي روشه مونږ ټیم واخلې او د قرآن او د حدیث پرشنه کې د مو مسافرونو دا بلکې مو مسلمانانو ورونو خیال د تاسو دغه پیغام رسوي. یقینا چې موږ تاسو شکریا ادا کوو او الله تعالی د تاسو ته لوی عمر درکړي او الله تعالی د تاسو نه د دانو منه د دین کور واخلي. او نصیر بھائی څوري چې مخکې تاسو موږ ته دا گزارش وکړلو چې خلک د متعلق تاسو کول غوړي یو موضوع ته ورکه سو د بیرون ممالک کوم خوندون دي پښتو کې موږ تاسو میډونه وته دا په بار ملکونو کې ډیر وخت لري خزونه بغیر نو دې متعلق یو موضوع ته ورکه آیا د سیکول پکور دي کنه دي کول پکور او اسلام دي په بری کې څه نظب اټول اول دا آیات وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هن لباس لكم وانتم لباس لهن صدق الله العظیم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا الا ان ياتين بفاحشه مبينه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بیرون ممالک د موکمورونه سواخت رہی خزونه بغیر کول وادری څلور پنځه مختلف وختونه تیری شریعت د دې صحت نه مقرر کړه چې یو خوند به خزینه بغیر څوره وخت تیری. البته د خزي او د خوند پر ازو باندې چې د خزه خوند ته اجازه ورکړي کول تیری دوا تیری بالکل تیرول شي خو څه د اردوړو رزوي خزه وایي څه کول تیر کا خزه ته دوا تیر کا ټیک ده او دینه علاوه شریعت یو بل شی متخیرات څنګه ته اله شي اله دي شي چې سړی دا قسم وکړي چې قسم د ضبط ته څلور میاشتې نه درنږدې کېږي دي ته اله شي. اوس که خوند په څلور میاشتو کې نه دي زنانه ته نږدې نشولو هم بستری و نکړله نو خود به خود څلور میاشتو بعد دا یو طلاق وکړي د څلور میاشتې شریعت ویلي مقرري کړي ای دی واجب نه نارینه سړي کې څلور میاشتو کې نه جنسي یو داسې خواهش پیدا کېږي چې هغه ښځې ته مجبوره کېږي اب ښځې ته خامخوره څي وباسه څو راغللو نو هغه کومه دوري ده دوري به ورې شي. عمر فاروق رضی الله عنه به څکله هم خپل لښکر استولو جهاد ته کوم فوجیان به استولو نو هغه به څلور میاشتو پورې استولو ویلي چې هغه واقعه مشهوره واقعه د خپلې لور نه به تپوس وکړلو چې یوه ښځه خاوند نه بغیر څومره وخت تېرولی شي نو حفصه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده هغې ورته ویلي چې جي یوه ښځه خاوند نه بغیر څلور میاشتو پورې وخت تېرولی شي څلور میاشتو نه بعد به لږ مشکل وي نو بیا به عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم فوجیان او چې کومه سریا به استوله او کوم لښکر به استولو هغه به څلور میاشتو پورې استولو نو څلور میاشتې به پوره شوي هغه به واپس کړو نور به واستولو. اوس کې د کومې موږ سفرونه بار ملکونو کې کلونه تیروي آیا اسلام دې ته څومره پورې جواز ورکوي او د څه کلونه تیروي د دې وجوهات څه دي مختلف وجوهات دي نصیر به دي. پهله وجه دا ده چې یو خو دغه د څه کله کله ایمو د دې دور کې چې کومې زنانه واده شي هغه غریبانې په پښتن باندې نه پوهېږي هغه غریبانې په کور ډسپلین باندې نه پوهېږي او د خوند په خدمت باندې نه پوهېږي خوند دوی چې داسې ما کو دو دې چې مو خو تعلیم کړی ده زه بي اے پوس یم زه ایم اے پوس یم زه خو خندني کور ولا جلکې یم مو ورونه دي او پلور مو دا
ایمو بدونه تاسو کې یعنی میړه سره تکرار کوي څنګه دی واجب ورور نفرت پیدا کیږي خوند دي ته مجبور شي سیا په ملک نه په کور کې نه دینه جدي اختیار کی یا مجبور وي څنګه ویزا وغلی بار ملک لور شي چې دی عذاب نه څغلوش الانګه دای حل نه ده خوند په کوم تروبنی روان ده دای حل نه ده نه ایوا واجدا کې راشي چې نن سبا حکومي زنانا هغه کې دغه کمای ده دویمه واجدا کې راشي چې نن سبا د موبایل زمانہ ده موبایل زماني مطلب دغه ده صدقه سړی د خزینه علاوه نورو زناو طرف ته توجه وي زناو سره په موبایل باندې غږیږي هغه سره بالکل برابر وي ورچنی لوړ شي هغه سره په ګنټو باندې غږیږي میسیجونه سره کوي کلونه سره کوي لوډونه وته کوي گیفټونه وستي بازار کې تاسو تاسو کولای شئ عمومي معاشري کې تاسو تاسو کولای شئ او چې به کله کور ته راشي به خزه سوته خبر وکي فلانکای د نه راوړه داد نه راوړه به غوسه به وین به ټکون هغه هم دا جدای سبب وګرځي چې به خوند کور کې موجود وي خوند په کارت کې پروت وي خزه په زمکه پرتاوي په کلونو زبته دا وایم چې مو په دې علاقې کې خصوصا په ضلع هنګو کې د سکورونه هم شته چې هغه په کور کې د خزي خوند پهل شپې نه ونسي 18 سال 20 سال 15 سال وشول چې خزو خوند خپل مانځ کې دي خزي خوند له ژوندۍ نه دی رکړي دا واجب څه کېدل شي خزه خو صداقت دی شاید بس هغه وایي چې مو قبول کړه دا هغه ته پاتې نشته چې زب اوس کې د قبلوانی سره مو ته څه نقصان ده پلور به پرېداو مور به پرېږداو ورور به پرېږداو خاندان به پرېږداو خپل اهل عیال به پرېږداو خپل کله وطن به پرېږداو څه به ازون ده د خوند کور ته به څه او خوند په کور کې به مو باندې دا مشکل راځي اوس کې نقصان څه جوړ شي د خوند کوم نقصان جوړي کنه څه دا خزینه وري شي کلونه بار ملکونو کې دی واجب سوي یا یاره مولوی صاحب ایمو خزه د امور پر خدمت نه کوي زړه جوړګو کې نه سره اکثر جوړګو کې دا خبر کوي سره دا جوړ کوي مو څه کنه خوخه چې د سر خدمت نه کوي د خواخي خدمت نه کوي لورونه روشي دوی تاسو نه کوي جمعي وته نسر کوي د الله بندا قران پاک لغه متلاقه احادیث لغه متلاقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سکه چتا ایوا خزه تور و دکړه هغه په پختن باندې نه پیږي ایمو فقہ دا غي امام ابو حنیفه رحمت الله مذهب دا غي سکه چتا ایوا خزه په خپل کور کې پختان نه ویزا تو تر و دش ولا هغه ته وایي زه پختان نه شګ ولا بازار نه بوته رته تیاری راوړي ایمو فقہ دای ته بازار نه بوته تیار راوړي ته به د خدمتونه نه کوي وستونه ګلا کوي څه د سر خدمت نه کوي ایوې شرګي کې مونږ نو مور ته پوسو کو چیرې دا لور ته سویلې په کور باندې کې نه ولې دا نونګور هغه یې سره مولوی صاحب ز سبیر چکش اسخر یای ز سبیر چکش دا مو ته چای نه وړي دا مو جمعین استری کې مو ته الله بندا دا خدمت خو ته باندې دي ایتو زوی حق دا به ایتو زوی ته حق ادا کوي نونګور حق دې باندې نشته نونګور باندې د ایتو د خوند حق هم نشته دا هغه ته ټیکاله بخا کی هغه خپل بچی ته شودي ویرګي ککای احسانن دیانتن اخلاقا نه کول شي خبره دغه دا چې یو خزر ودشي د کمزوري سخر د کمزوري خواخي خدمت وکي د بشریت کې اجر ملويږي قرآن حدیث دی بني اجرونه بیان کړی دي دیانت نه کوي اخلاق نه کوي بالکل کول شي خو ستو باندې لازم کې سیره تر ود شي پلور کور کې د مندل نه موږ سره ولې دي ځونه کې په 20 خوراکونه کوي او دا زبر د پسبي باندې تعلق کا زبر نه درنځ نشي دا نصیب ای تاسو ګوره خپل موږ سره معاشري کې دا خبره ډیره عام ده او د دې پر نسور یا کور کې نوندرور ته مو یایو څنګه د کوم ورور یعنی د میړه کوم خوبي هغه اکثر غونداري سره پلنجو بندي شي یا مثال اخواخي خدمت نه کوي چې د سړی مور دا هغه دې د لور د دانو د خزه د دانو نه کوي بهرحال معاشره کې بیماری ډېرې زیاتې دي کزه د بیناو کې راشي څنګه ختم نشي خو خزه دا خوند باندې حق لري ویلي چې د خزه د خوند لپاره لباس ته لکه څنګه مو دا کپړې زو باندې پټي خستا لګا اندسه سړی په خپل خزه باندې خستا لګي نن ز په صحت باندې روغي کله سبا ز په کار باندې پروت و بیمار و مو نه خلینا لیاړي توکي او غند وکاري او دستونه بیماری ته ولګي کنه به بده وخت ته پاتې ولګي چې خزه سور لوی نعمت ته نو د خزه قدر کول پکور دي کومورونه په بار ملکونو کې دي هغه یو کول تیر کې دوا کول تیر کې درې کول تیر کې خزه پر ازو باندې بالکل ټیک ده خکه چې ته ازونه کې ګونورو کې مبتلا یې اغازونه کې د ګونورو په اډو کې مبتلا یې نو یقین وکړه صدا تو خپل خزي سره خیانت تا کچې ته په دې دوران کې تو خزینه ګونو وشوره ک په دې دوران کې تو خزي بل طرف ته توجه وختله تو باندې ګونګوري حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله فرمایي زه خپل باندې د پاکستان او د هندستان بلکې د ایشیا څوره خزي دي د دې دنیا د جنت هوري غنا لکه څنګه جنت کې به د جنت هوري پوکوي په دې وخت کې د ایشیا ممالک یا پاکستان شلو یا نور اسلامي ممالک شلو دی وخت کې دغه خزي د هوري د جنت ویلي صدا صرف په میړونو باندې بیان دي میړنه بغیر بل چا طرف ته دغه توجه نه کچو کی وای ته میړه مشتو ده کچو کو سره زیاته وای ته میړه مشتو ده کچو کو ته څو وای کڅو وای ته خیر ته میړه د پاره به تکلیف برداشت کوم نو نصیر بھائی یقینا صدا معاشره کې یو لوی هغه د نسور جوړ شو ده صدا کوم نن سبو میړونه کوم دي خوندون کوم دي خپل خزونه بار وخت لري هغه جوړي
کمرو کې وخ کې تویوي ویلې هغه ژړو چوت وکي مور پور ونوري وي سخرو سردارو منا کور گئی نغاش په کمبالي کې یا ټیګري کې پټه په تیاری کې نوسته وخ کې بیاوي او خون په سوچ کې هغه ژړو کوي او خون طرف نو سردار جیس کې یقینا د ډېر ظلم درځي چې د موږ په معاشري کې 6 سال تیر کی 7 8 سال 10 کا سنو 10 سال هم تیر کی لکه شریف د تڅوکول راسي اجازه ورکړه چې څوکول راشي څومره راسي تاسو پرتیا کوله چې تو ته د شریعت خپل عزت ته مو وختي اول خبردار وکړل چې شریعت د سفر څخه حدود نه مقرر کړي ستبه یو کول تیرې یا بدوا تیرې یا بدري تیرې واقعیاتونه دا معلومیږي چې خزه کدي خون جدای برداشت کوي کول برداشت کوي دوا برداشت کوي درې برداشت کوي هغه تکلیف برداشت کوي یعنی د خوند جدای خزه برداشت کول نه شي کاغه خوند مسافرتیا یو کول یا دوا کول یا درې کول برداشت کوي هغه زوم دی بوج وړي په زور یې زبردستی سره برداشت کوي خطرویتونو نه کوم معلومیږي واقعیاتونه کوم معلومیږي نو خزه څلور میاشتې خوند نه بغیر دین خپل به خځې د ډېر تکلیف جوړیږي نو زه خپل دغه د مو مسافر مو ته مو دا یو مشوره ده بعضی ورونه خدای سي په کنټراکټ باندې لوړ شي کمپنۍ سره کنټراکټ وی یونیم کول وا کولا نو ته یونیم کول وا کولا کنټراکټ وی لګي دیزو کې لکه څنګه ته هغه څه ته ستګي غړې دیزو کې خزه هم دي ته حق ته کنه نو بچای دي چې یو کول یونیم کول با کول کنټراکټ کوي ته کنټراکټ کې دا خبر نه سره وکا سیرا زب مثال کول بعد 15 دن چھوٹے ته خبر نشته خزه ته 15 منټ وی کې ډیر لوی شاید کنټراکټ کې دا خبر سره کول په ګور دی ټول اسلامي ممالک دي سیرا زب 15 دن بعد نو اسلام خو ټیک ته حدود دي سفر او شریعت خنه ته مقرر کړه خو حالات مد نظر زه خپل دغه کول کې یونیم کې نه دغه خلکو ته راتلل په ګور دي خپل خزي خیر خبر وغلی مولوی سی روز سرات خو لکه تاسو هم ګورئ چې د عزت بوره لاتی کنه حالانکه په کور هم د یو ماډرن زمانه د یو ماډرن وخت کنه ډیر موقع ته متبر ور په سبب مې سیمې سي کې کنه چې مولوی سی د دې حواله سره بار بار تاسو نو غچا لکه موږ غوته ته د مجبورې دی واجب وریو ټیک شو مجبوری دوی موږ دوا کورا دروان درې کورا دروان آیا د کوم مسافت جوړ د پکور چې د پاکستان کې ځای پر د فاز ځون پر ځکه کوربور ون کړی چې بزنس ون کړی چې تاسو یو ملک تسید خپل شته د خپل بچینا بعد درې 15 کوتره تو بچي زندگی ته بګي د تو د کور له زندگی ته بګي ٹھیک شو وما من دابه في الارض الا على الله رزقها دا صفوف الصلاه الله کړی دا چې د زمکه په مخ باندې څوره جم دي سوري شون دي چې هغه انسانون دي زنور دي ټول رزق الله لیکل دا اوس کې اصل دا خبر یقین غوړي صحابه کرام د څوره سفري زګړي دنیا دی پر سفري کړی دي خزيات سفر هغه دین دی پر شو دا نن د ایموتو یقین د سي جوړ شو دا چې زین ته دوبه ته لور نشي به بچکیږي کزه امریکای ته لور نشي به بچکیږي ټیک تا د سیا کول پکور دي خو دا خټه کی مو خراب کړیو مسلمان څخه کله په الله باندې یقین وی پیر ذوالفقار دمت برکات الله علی په خپل کتاب کې واقعي لیکلیا سی ویل کې ته متلل شولو نو متلل ډرایور ته مو دا ویلو سو ګوډه د صورت تیز شنوره شویل سره زوته زون سونی ټیم کام دا نه سمور و شو دی وخت کې ګوډي ته مخته سپای وروتلو نو هغه ګوډي مخته بنر سره سپای ونه کېدل مو دي تاسو اسی لګیدل امر شو ځون بور سو غزوته به وګورو غنه بعد هغه لکه د څکل مو ورسېدلو ګوډه ودرېدلو مو سره کوشلو نو بنر مخته هغه سپای کوشلو ډېرې باندې چرګ پرتا و چرګ یو خړله ناغه حضرت وګور مې څوګر الله په دې ته رزق لیکلو د سپای مو ته ګوډي ته روبسلو سپای چکړلو ګنټو سفر مو وکړلو او د سپیا وکړلو الله په رزق لیکلو هغه ته ملو شروع رزق په موته ته ملويږي خو افسوس خبره ده چې نن مسلمان یقین کې کمزوري راغلیا کنه چې ته مو یقین برابر وا نن غیر ملکونو کې مو ته ستکور ملويږي پاکستان خو ګلستان ده پاکستان خو دغه د عزت د جنت یو ټوکړه ده د کې بالا په ډیر کارونه مو ته سونه جوړونو درو کې افسوس خبره ده چې نن مو ته په یقین کې کمزوري راغلی ده نن مو ته الله په وخت کې کمای راغله دا واجه د سنن ته سمو بار ملکونو ته سو او ریاست هم د زموره جوړیږي سو ملک ته توجه ورګي ملک نوجوانانو لپاره سکیمونه روبسي نوجوانانو لپاره کاروبار روبسي نو به دا کوم دوری دی یقینا د دوری بنه پیدا کیږي